بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد عن أبي نجيح العرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. دا د 28 نمبر حدیث دی او دا حدیث د عرباز ابن ساریه رضی الله عنه دی. ابو نجیح د اسم کنیه ده. د حدیث ترجمه داسې ده عن ابي نجیح العرباض ابن ساریه رضی الله عنه قال. د ابو نجیح عرباز ابن ساریه رضی الله تعالی عنه روایت د ویلی دی وعظنا رسول الله صلی الله علیه وسلم وعظ وکړو موږ ته نبی علیہ السلام موعظه یو جامع وعظ و نصیحت. ترکیب په ژبه کې موعظه مفعول مطلق دی من لفظه د وعظنا د پاره. وجلت منها القلوب چې ویریدل د هغې په وجه باندې القلوب زړونه د هغې په وجه باندې زړونه چې دي دا ویریدل. وذرفت منها العيون او اوښکې وبهیولې د هغې په وجه باندې العيون سترګو مراد دا چې وم جړل. فقلنا نو موږ وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای د الله رسوله کأنها موعظة مودع لکه دا نصیحت د هغې چا دی چې خلکو ته الوداع وایي ته غالبا روانې د دنیا نه. نو بیا فاوصینا نو موږ ته وصیت وکړه چې موږ په هغې باندې عمل کوو. قال نبی علیه السلام ویل چې اوصیکم زه تاسو ته وصیت کوم بتقوى الله عز وجل په تقوا باندې د الله رب العالمین نه د عز وجل نه د الله نه ویرېږئ تاسو. والسمع زره ته امر کوم د اورېدلو د خبرې د امیر او د مسلمانانو د مشرانو خبرې واورئ. سمع والطاعت او د خبرې په منلو باندې په سمع او طاعت درته زه وصیت کوم خبره اورئ او یې منئ. وان تأمر علیکم عبد اگر که په تاسو باندې امیر جوړ شي وان تأمر اگر که امیر شي حکم وچلی علیکم په تاسو عبد یو غلام یعنی وان تأمر معنا وان صار امیرا اگر که جوړ شي په تاسو باندې عبد غلام یعنی عبد مملوک. وان تأمر اگر چې امیر جوړ شي علیکم په تاسو عبد یو غلام فإنه بېشکه شان دا دی من یعش منکم هغه څوک چې ژوندی پاتې شي په تاسو کې فسیرا نو زر دی چې وبویني اختلافا کثیرا ډېر لوی اختلاف. فعلیکم نو په تاسو باندې لازم دی بسنتي زما په سنت باندې عمل کول. په تاسو لازم دی چې زما سنت ونیسئ زما په سنت پسې روان شي. وسنت الخلفاء او دارنګې سنت د خلفاو کم الراشدین چې خلکو ته نیغه لار ښیي المهدیین په خپل هم په نیغه لاره باندې دی. علیکم بسنتي معنا الزموا سنتي تاسو زما طریقه راټینګه کوئ. وسنت الخلفاء او د خلفاو سنت راټینګئ الراشدین چې نورو ته لار ښیي المهدیین په خپل هم په سمه لار دي. وعدو چکونه ولګوي علیها په دې سنت باندې بالنواجذ په خپلو غاښونو نواجذو غاښونو باندې یعنې کلک یې ونیسئ. وایاکم ځان وساتئ ومحدثات الامور د هغې کارونو نه چې هغه بدعات دي نوو کارونه ځان وساتئ. الامور المحدثات محدثات الامور دا د قبلې د اضافت د صفت دی موصوف ته الامور المحدثات ولی فإن كل محدثة یقینا هر یو بدعت هر یو نوی کار بدعت دا بدعت دی. نوی کار په دین کې بدعت چې قبیله د عبادت نه عادت نه. وكل بدعت نو بشک هر بدعت ضلاله دا گمراهی وی. رواه ابو داود والترمذي وقال حدیث حسن صحیح. دا حدیث ترجمه شو. دې حدیث مقصد دا دی چې عرباز وی چې وعظنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موعظه نبی علیہ السلام یو ځل موږ ته وعظ وکړو. وعظ څه ته وایي؟ داسې تذکیر چې د هغې په وجه باندې د انسان زړه نرم شي. دا وعظ یو تقریر دی بیان دی. وعظ دا دی داسې ترغیب یا ترهیب. وعظ اصل کې ترغیب و ترهیب ته یا خلک موټیویشن وکړي د جنت بحث وکړي یا ترهیب یرول دې ته وعظ وایي. وعظ یې وکړو نو په وعظ کې داسې وي چې خلک به په سنجیدګۍ باندې دا خبرې کوي. زموږ د عام طور باندې د مقررینو یو اندازې چې په هر وخت کې جارح مزاج در پنجاب دا کوم چې مقررین دي نو دوی په ګنټو تقاریر کوي او ورسره داسې وکړي چې د لاسونو پکې وي د مایکونه هم ګزاري دغې ته وعظ نه وایي. دا وعظ نه دی. نبي علیه الصلاة والسلام داسې ګوته اوچته وله کله بیا هم خبره کوله.
نو نبی علیہ السلام موږ ته وعظ وکړو، داسې وعظ وجلت منها القلوب وخافت منها القلوب، ویرېدل د هغې نه زړونه. څه مطلب؟ د هغې په وجه من سببي دی دلته، هغې په سبب باندې زړونه ویرېدل، زموږ زړونه ویرېدل، ځکه دا ترهیب و. يرولو الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، کله چې الله یادېږي د مسلمانانو زړونه به یریږي. وذرفت منها العيون، یعنی وذرفت الدموع منها العيون، وبیولې اوښکې منها د دې په وجه باندې د وعظ په وجه العيون سترګو اوښکې وبیولې. دا کنایه د بکانه دی، وجړل منګه. دا خبر د کله چې خبر د زړه نه وشي نو هغه خلک جړی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. نو فقلنا، نو منګه دا وعظ چې کله وکړو ته داسې ښکلی وعظ و نصیحت چې نبي علیه السلام داسې خبرې کولې لکه سړی چې رواني چېرته. موږ پوه شو چې غالبا دا د نبي علیه صلات وسلام ټیم پوره دی او دا د موږ نه روان دی. نو فقلنا، موږ وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله رسوله کانها لکه دا نصیحت موعظة مودع، په تاثیر کې داسې دی لکه دا چې نصیحت دی د هغې چا چې هغه موږ له رخصت راکوي. داسې مؤثر وعظ دی وکړو لکه موعظة مودع، ته مودع یې، موږ له رخصت راکوي چېرته روان یې، دا معنا ده. او یا دا ده چې موعظة مودع دا معنا ده چې کله یو سړی روانیږي نو په دې تلو تلو کې خلک ډېره قیمتي خبره کوي، نو ډېرې قیمتي خبرې دې وکړلې. موعظة مودع، د مودع موعظت او نصیحت د دې څه تعریف دی؟ د هغې تعریف دا دی چې موضوع هم برابرې او د واعظ حال هم برابرې او اثر هم وکړي. درې خبرې په افیکټیو او دارنګې په مؤثر وعظ کې درې خبرې دي. موضوع برابرې، یو موضوع باندې سړی خبره کوي، یو طرف ته بل طرف ته دانګې را دانګې نه. دوی نمبر دا چې د واعظ حال په خپله باندې داسې دی چې په خپله باندې ښه انسان دی، او هغه چې دا کم تقریر کوي د هغه د باډي لینګویج داسې دی چې د هغه مطابق وي، لکه که د ژړا خبرې چې په خپله هم ژاړي، که د خندا خبرې په خپله هم خاندي داسې. او بل انفعال، دا د تاثیر هم ډېر برابر کوي، تاثیر دې ته وایي. فاوصینا، نو موږ ته وصیت وکړه. نو رسول الله ورته وویل قال نبی علیه السلام اوصیکم، زه وصیت کوم تاسو ته بتقوى الله عز وجل، د الله تعالی نه په یره باندې. د الله نه یره دا مطلب نه د الله نه موږ ویرېږو، الله څوک یری نه، مطلب دا دی امتثال الاوامر، د الله رب العالمین حکمونه منل، واجتناب النواهی، د په الله تعالی د نواهی نه ځان ساتل، دا معنا ده. په دې وجه باندې د تقوا تعریف علماو داسې کړی دی چې ته د الله تعالی داسې عبادت کې داسې په مینه محبت باندې چې ترجو ثواب الله وان تترک ما حرم الله، د الله تعالی د ثواب امید کې او څه چې الله حرم کړی هغه پرېږدې، او وتخشى عقاب الله، د الله د سزا نه مېرېږي، دې ته تقوا وایي. اوصیکم، زه وصیت کوم تاسو ته بتقوى الله، د الله نه په یره باندې. دا وصیت اصل کې د نبی علیه صلات وسلام چې دی د هغې آیت نه اخیستی شوی دی کوم چې سورة النساء 131 نمبر آیت دی، ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وإیاکم ان اتقوا الله، د الله نه ویرېږئ. والسمع والطاعة، په سمع او طاعت باندې زه تاسو ته امر کوم، وصیت درته کوم. سمع څه ته وایي؟ ولات الامر، د مسلمانانو مشران، امیر المؤمنین، دغه خبره به اورئ بیا به منئ، دی معنا ده سمع و طاعت. وان تأمر، اگر که امیر جوړ شي علیکم په تاسو باندې عبد یو غلام ستاسو امیر المؤمنین د ډېر کمزوری دی، رنګ نسل صحت وغیره کمزوري دي، او امیر جوړ شو نو اوس بیا منئ، د امیر خلاف به نه کوئ، د مسلمانانو د حکمران خلاف به تاسو بغاوت به نه کوئ، خروج به نه کوئ. کله چې د مسلمانانو اجتماعي ریاست جوړ شي او د مسلمانانو امیر المؤمنین نو د هغې مخالفت به څوک نه کوي. بیا مخالفت مطلب دا نه چې څوک به غلطې ته غلطه نه وي، مطلب دا د هغې خلاف به مسلح جدوجهد به نه کوي، دی مطلب دی. دا مسله چې خروج د ظالم حکمران خلاف څنګه دی، نو لا يحب الله الجهر بسوء الا من ظلم، سورة مائده کې 6 سپاره ابتدا ده چې الله تعالی خیرې او دارنګې د جهر وینا نه خوښوي، خو په چا چې ظلم وشي نو بیا خوښوي. لہذا د ظالم حکمران خلاف اواز اوچتول دا خو جایز دی، قرآن ویلی دی لا يحب الله الجهر بسوء الا من ظلم. موږ دا بعضې ملګري په دې وطن کې هغه وچاره که دا عمران خان دی او که دا بل دی او که بل دی، دا د مسلمانانو ولات الامر دی، یا اشرف غني دی او بل دی، او د دې خلاف به څوک نه راوځي، او ځکه چې د امیر اطاعت فرض دی، نو دا خبره باندې دا اصل کې په شریعت باندې ځان نه دی پوهه کړی. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي لا يحب الله الجهر بسوء الا من ظلم، چې په چا ظلم وشي اواز اوچتولی شي، اواز به اوچتوي سړی. دا د عمر فاروق په دربار کې خلک پاسېدلی دی، د ابوبکر دربار کې خلک پاسېدلی دی، مختلف دربارونو کې خلک پاسېدلی دي، سړی به اواز اوچتوي، اواز اوچتولی شي. البته مسلح جدوجهد به نه کوي. پاتې شو دا خبره
نن سبا زموږ په دې جمهوري حکومتونو کې خلک احتجاج کوي، راوځي جلسې کوي، سټرایکس کوي. د دې صحیح څه دا جایز دي. ولې جایز دي؟ ځکه په جمهوري حکومت کې د هغو وختو لپاره هم دغه طریقه ده، دغه طریقې ښودلې ده. او دا څوک چې د دې جمهوري روایتونه نه دي خبر، نو دوی اکثر یاره دا هم خروج دی او دا جلسې هم ناجایز دي او دا لار بندول هم ناجایز دي او دا ګناه ده. په دې خبره ځان پوهول پکار دي چې دا کم فریډم اف ډیبیټس او فریډم اف سپیچ دا زمونږ په آئین کې لیکلي دي چې دا باقاعده خلکو ته حق حاصل دی. که چېرته د حکومت خلاف څوک پاسي راپاسي او احتجاج کې روډ بندوي، نو دا ول حکومت اختیار ورکړی، اجازت یې ورکړی دی. نو چې حکومت ول اختیار وکړو ته څنګه حرام وي؟ البته دریم نمبر دا چې بغاوت کول، نو بغاوت به د چا نه کو نه. او حدیث کې راغلی چې کفر بواه هم تې ولیدو، یعنی چې په هغې باندې څه دلیل نشته دی چې د هغې تاویل وشي. کفر بواه کلک کفر یې وکړو، یعنی مرتد شو. او دارنګې د خپل وطن د مسلمانانو یې خرڅوو، نو دغه خلاف بیا بغاوت داسې پکار دی چې ټوپک هم راغستل بیا پکار دي. نو هغه بیل جدوجهد دی، هغه بیل خروج دی. نو هغه به سړی هله نه کوي چې کله مسلمان دی. قرآن حدیث کې راځي چې کله ما قاموا فیکم الصلاة، څو اقامت صلات کی په وطن کې کله د مونځ نظامي، زکات نظامي، بیا بغاوت بس نه. زمونږ دا وطنونه چې دي نو په دې کې د مسلح جدوجهد موږ نه یو قایل، ځکه دلته نظام صلات شته، نظام زکات شته، په څه نه څه شکل کې کفر بواه زمونږ مشران نه کوي. البته جمهوري حکومتونه دي زمونږ دا، نو که کله یو حکمران رانه کوي نو ټیک ټاک دغه خلاف ودرېدل پکار دي او آواز جوتول پکار دي. دې حمایت به موږ نه کوو په دې کې. دا کوم ملګري چې دا تاویل کوي چې نه دي پکار، نو دا نه دي پوهه په دې باندې. اصل کې موږ په ځان پوهه کړ الحمدلله. یې معنا ده فإنه بشک شان ده من یعش منکم، څوک چې په تاسو کې ژوندی پاتې شي مستقبل کې، فسیرا اختلافا کثیرا، ډېر اختلافات به ویني مستقبل کې. دې مشورو کشورو اختلافات، دا د بنو عباسو زمانه او د بنو امیو زمانه او بیا د دې خلافت عثماني زمانه کې خلکو به خپل رونه وژل دې لپاره چې مشري ده پاتې شي. اوس خو د جمهوري حکومتونو ډېر ښه دي، ځکه په دې ښه دي چې څوک پکې جګړې نه کوي، هر چا خپل ټرم دی، 15 کاله پس 16 کاله پس به سړی رایې عامه به اواره کړي او د هغې نه پس به راځي حکومت به کوي. په دې باچاحت کې خو دا مسلې وي چې خلکو به په دې خلافتونو کې خلکو د خپل خلافت د بچاو لپاره خپل رونه وژلي دي، بچي یې وژلي دي، ورېرونه یې وژلي دي. الحمدلله په دې ریاستونو کې په دې جمهوري دنیا کې اوس دا فایدې شته دی، اگر چې خلکو ته په هر نظر باندې ګوري. او دا فایدې پکې دي چې خلک خپل ټینۍ ورته بس انتظار کوي، 15 کاله د یو حکومت دی بیا د بل دی. همدا طریقه ټیک طریقه ده د خلافتونو دپاره، دا ښه طریقه ده. په دې طریقه باندې به داسې چې خلک به خدمت هم وکړي او هر سړي ته به رایې حق حاصل شي چې راشي هغه حکومت وکړي. نو دا شو. نو وروسته به اختلافات ډېر زیاتي، نو تاسو به منئ. فعلیکم، نو په تاسو لازم دی بسنتي، زما د سنت اتباع، و سنت الخلفاء، او د سنت الخلفاء، د خلفاو د سنت اتباع به کوئ. الراشدین، خلکو ته لار ښیي، المهدین، په خپله په سمه لار دي، خلکو ته ښه لار ښیي، په خپله په سمه لار دي. لہذا د خلفاو د زمانې چې کوم کارونه دي نو هغه منل هغه پکار دي، لازم دي. اقتدوا بالذین بعد ابي بکر و عمر، د ابوبکر و عمر تاسو منئ. سنت د پیغمبر منلم لازم دی او سنت د خلفای راشدینو منل دا لازم دی. خلفای راشدین سلورو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. 30 کال خلافت یې کړی دی. 2 کال ابو بکر، 10 کال عمر، 12 کال عثمان، 6 کال حضرت علی، یو 6 میاشتې پکې کمې حسن پوره کړی دی. 30 کال خلافت. د هغوی کارون ته بدعت نه ویلی کېږي. لکه د حضرت عمر فاروق په زمانه کې 10 رکعات تراویح شوي، نو دا بدعت نه دی، دا سنت دی، سنت عمر دی. موږ نه خلک تپوس کوي 10 رکعاته تراویح غوره دي که اته؟ موږ 10 رکعاته غوره دي. موږ وایو ولې؟ موږ 8 رکعاته د پیغمبر سنت شو، دا 10 رکعاته د عمر شو، په 2 باندې موږ عمل وکړو، تاسو په یو باندې عمل وکړو، نو کم غوره شو؟ جګړې پې اډو کوو نه. سنت خلفا او سنت رسول الله دواړه منل ضروري دي، دا معنا شوه. یا دا خبره ده چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه 3 طلاقو ته 3 طلاق ویلي وو، 3 طلاقو ته 3 طلاق ویلي وو، دغه سنت دی د عمر. لہذا څوک چې ښځه 3 طلاق ورکړي موږ د 3 طلاق وایو، دا د عمر سنت دی. رسول الله علیکم بسنت الخلفاء راشدین. د دې سره سره دا خبره لکه د حضرت عثمان په زمانه کې 2 اذان ویل کېدل، موږ د سنت د عثمان وایو، نو څنګه بدعت شو چې رسول الله وایي زما د سنت ومنئ او زما د خلفاء د سنت ومنئ. لہذا خلفاء راشدینو د زمانې فیصلې هغې ته موږ په ښه نظر باندې ګورو، هغه سنت دي. او دا راشدین مهدیین دي، راشدین مهدیین. نبی علیه الصلاة وسلام ابوبکر عمر د خپل خولې نه دي اچولي، هر وخت به ویل ذهبت انا و عمر، ما و عمر او بکر پلانی ځای ته لاړو، او پلانې کار ما د ابوبکر عمر سره یو ځای وکړو. جئت انا و ابوبکر عمر، ذهبت انا و ابوبکر عمر، هر وخت کې ورسره دا و. دا عظیم خلکو. عزوا علیها بالنواجز، چکونه ولګوئ په دې باندې، په خپلو نواجزو باندې چکونه پې ولګوئ. وایاکم ځان وساتئ ومحدثات الامور، د هغې کارونه چې هغه نوي کارونه دي. نوي کارونه، نوی کار هغه چې د عبادت سره تعلق ساتي. نور زمونږ د لیپټاپ دی، زما سره موبایل دی،
دا سوشل میډیا ده، دا ګاډي دي، دا جازونه دي، نو دا هم نوي دي، خو دا عبادتونه خو نه دي، دا موږ د ثواب په نیت نه استعمالو. هغه کار نه وی چې د عبادت په تور باندې کیږي چې دا عبادت دی، نو هغې ته بدعت ویل کېږي. دا نوی کار ناجایز دی. او کوم چې د عبادت په تور نه هسې نوي کارونه نو ښه دي بیا. ومحدثات الامور دا معنا ده فإن كل محدثة بدعه، بېشکه هر نوی کار بدعت دی چې کله سړی د عبادت په نیت باندې وکړي. وکل بدعة ضلاله، او هر نوی شی دا ګمراهي ده. ځکه چې بدعت کله د عبادت په نیت باندې کیږي نو په دې کې به بیا سنت به بیا پاتې کیږي، د سنت مخالفت دی. نو کل بدعة ضلاله. بل حدیث کې کل ضلاله فی النار، هر ګمراهي به په اور کې، یعنی هر ګمراه به جهنم ته الله بوزي. دی معنا شو. دا حدیث ابو داود ترمذی نقل کړی دی. د دې حدیث مقصد دا دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د خلفای راشدینو د سنت اتباع پکار ده. په دې طریقه موږ د اختلافاتو نه بچ کیږو، د بېدینۍ نه به بچ کیږو، کلکې منګولې په دې لګول پکار دي. دا د حدیث مطلب دی. د دې حدیث یو څو فواید دي. یو دا د تقوا فضیلت په دې کې بیان شو. بل دا چې د پیغمبر علیه السلام وصیت دی چې سمع او طاعت دی، او ورسره تقوا ده. د هغې سره دا ده د حدیث دا مطلب هم دی چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام د سنت اتباع هم پکار ده، او د خلفاو د سنت هم اتباع پکار ده. دا ایمانا در دی. او د خپل امیر اطاعت پکار دی، د خلفاو اطاعت پکار دی. لہذا کوم خلک چې د حضرت عثمان او یا د حضرت ابوبکر یا د حضرت عمر فیصلو ته بدعات وي، هغه دې وپوهېږي، د خپل سوچ برابر کړي. د حدیث مقصد دا دی چې د خلفاو سنت منل دا په موږ باندې ضروري دي. البته یو خبره په دې اخر کې دا کوو چې نوي کارونه ځان ساتل غواړي. نوي کارونه هغه چې کوم د عبادت په نیت باندې کېږي. نور که سړی نوی کار داسې کوي چې هغه د انتظامي امورو سره تعلق ساتي، نو دا ډېره ښه خبره ده. د دین د اشاعت دپاره لکه مدرسه جوړول، د پیغمبر زمانه کې مدرسې خو نه وي، اوس خلک مدرسې جوړوي، نو په دې کې بدن نه خلک علم کوي. نو دا ښه کارونه ښه خبره ده. من سن سنة حسنة، څوک چې د ښه کار ایجاد وکړي نو الله به دلم عمل ورکوي. د ده عمل به الله پیدا دل اجر ورکوي، او څوک په دې عمل کې د هغه اجر به الله تعالی د په کاته کې لیکي. په دې بنیاد باندې نوي کارونه هغه کارونه کول چې په هغې باندې خلک بیا عمل کوي الله ته رسېږي، نو دا نیک کارونه کول پکار دي. او داسې کارونه چې هغه د ګناه کارونه یو دا نوي وکړي، نو په دې کې خو ډبل ګناه دا ده، یو بدعت وکړو، بل دا چې خلک به په دې عمل کې ګمراهۍ طرف ته برابري، د هغې نه ځان ساتل غواړي. هر یو قدم چې سړی کوي اوچتوي په احتیاط باندې پکار دی. الله تعالی دې موږ د عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.